إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم محترم حاضرین د قیامت علامات مون بیانول اوس هغه علامات بیانو چې کم د فحاشۍ سره متعلق علامات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم پیشنګوئی ورکړی ده چې زما د امت په آخر وخت کې با سرنګي فحاشۍ او سرنګي عریانی با قائمیږي حاضرین ورونو دین اسلام د حیا والا دین ده یو مقوله دا اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت وی اے بندہ کل چتانا حیا ختم شوا حیا دی لڑکا نو ففعل ما شئتا سچ دے زڑا غواړي هغه کوا تا ته اجازت دے دین اسلام مونږ ته د حیا درس راکوي چې اے خلقو ځان پاک دامن کړئ ستاسو خبره ستاسو عکاسی کوي ستاسو سوچ
ستا عکاسی کوي مطلب دا دی ته چې کمی خبرې کې کم سوچ کې دغه رنګې ته یې اگر چې په زبان ځان ته ډېر ښایسته انسان او ډېر ښه انسان وای خو چې څرنګې ستا کردار دی دا ستا عکاسي کوي چې ته دغه رنګې سړی کچری یو انسان کې حیا وي معلومیږي دا چې دا دیندار دی او دین پسند انسان دی ځکه دین موږ ته د حیا درس راکوي بلکې د انسان فطرت الله داسې جوړ کړی دی چې د فحاشۍ نه دی حیا کوي خدا اعلی چې کله یو انسان فطرتن انسان وي حیوانیت پہ غالب نه وي چې کله انسان حقیقتن انسانی حیوانیت پہ غالب نه وي نو دغه انسان کې به حیا پرته وي رب العالمین چې د انسان څرنګه دا ډانچه جوړه کړې ده نو ډانچه داسې انداز کې جوړه کړې ده چې دې کې حیا پرته ده رب العالمین چې انسان جوړ کړی دی د خپل دین موافقم جوړ کړی دی مثال ګیر پر خودل دا د انسان فطرت دی که مسلمان نم وی داغي ګیر راخیږي او غټیږي اسلام مبتدا پیغام راکړي چې خلکو ګیری وګدې کوي ګور اسلام د انسان فطرت مطابق دی انسانیت دا غواړي چې شرم او حیا وکي او بے پردگیونه کی او خپل اندامونه پټ کی مخصوصا او شریعت هم دغه حکم انسان ته ورکوي چې خپل حیا په خپله وساته انسانیت دا وی چې ښه اخلاق کوه بد کردار مه اوسه شریعت هم دغه پیغام دی چې ښه اخلاق والا اوسېږئ بد اخلاقه مه جوړېږئ نو شریعت هم موږ ته د حیا درس راکوي بل خوا چې وګورو د انسان فطرت کې هم حیا پرته ده یو تابعی قول ہے تابعی هغه تن ته وایي چې صحابه کرامو سره ملاقات کړی وي او د ایمان په حالت کې دنیا نه رخصت شوی هغه وایي ما یو بیزوګیو کتا چې بل چا سره زوجیت اختیار کو وی گیر چا پیرا بیزوگان را جمع شوی او دغه بیزوگی مړکا د غیرت د وجنه نو هغه فرمایلی دي چې دا ما په خپل سترګو کتلی چې زناورو کوم غیرت او حیا وي د پرندو اقسام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله بیان کړی دي چې هغوی کوم حیا وي ځان پټی چې بے حیايي مخکاره نشي نو انسان ته خو رب ډېر لوی مقام او مرتبه ورکړې ده احسن الخالقین ډېر ښایسته خالق ذات دی پیدا کړی احسن تقویم قرآن وی ډانچه کې مې ډېره ښایسته پیدا کړی سانچا د انسان ډېره ښایسته ده ګورا کم اسباب چې د علم دی هغه رب العالمین اوچت ساتلی دي سترګې په دې علم حاصلېږي رب اوچت ساتلی پوزا په دې سره سونګ نه علم حاصلېږي رب اوچت ساتلی زبان غوږونه ذهن یعنی علم یې اوچت کړی دی او باقي هر څه لاندې کړي دي او ښایسته انداز سره پیدا کړی نو د دې فطرت کې رب حیا ګدلې ده
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغه د مکه خلکو ته هم دغه پیغام ورکړو چې ظالمانو منافقانو او مدینه کې هم دغه خبره کړې وه چې ظالمانو تاسو زما په لور باندې بهتان تړئ په عائشہ رضی الله تعالی عنها یاد ولرئ خلکو دا ابو بکر هغه خاندان دی چې زمانه جاهلیت کې هم چرته بے حیايي نه ده کړې واقعي عمر فاروق رضی الله عنه عثمان غنی رضی الله عنه دوی مالدار صحابه دوی له الله ډېر مال ورکړو دا کفارو چې ویلې اې د الله پیغمبره تا سره چې فقرا نه نو مونږ به تاله راځو مونږ به تاسو کینو ستا خبرې به اورو تا باندې ایمان راوړو فقرا به ځان سره کینې ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی الله تعالی عنهم اجمعین دوی نه یادول ځکه دوی له الله مال ورکړو کفار ویل دوی دی ناس دی خو بلال حبشی دی ناراضی عبداللہ ابن ام مکتوم دی ناراضی چې وډون صحابي دی مطلب دا دوی له الله یو دبدبه ورکړی وه خو لیکن دې باوجود هغوی په زمانه جاهلیت کې چرته زنا نه وه کړې رب العالمین پاک دامن ساتلی بہر صورت د انسان په فطرت کې رب العالمین حیا مادک دلیدا چې دا به حیا کوي بہر صورت آغا علامات د قیامت بیانو چې پاغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ورکړی دا چې آخر وخت کې به داسې زما امت کوي حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صنفان من اہل النار دو قسم خلق دی اور والا لم ارہما چما تروسا پوری ندی کتلی یعنی رب العالمین را تلا دا سے جہنمیان ندی خودلی خورازی با لاشتا دینا چې ما طرف جهنمو خیو هغه کې هغه رنګ جهنميانو ګورم هغه به روس ته راځي او روس ته به جهنم ته ځي ما لا اوسه پورې نه دي کتلي اول علامه دا ښودلې قوم معهم سیات کاذناب البقر یذنبون بها الناس یو قسم خلق هغه دي چې هغوی با دومره غټ ظالمانی چې د غواګانو د لکۍ غوندې چابکونه به را پیدا کړي وي خلق به پې وخي ظلم به کوي د دې وخت حکمرانان یادوي پیسې دې ورکې دی ستا دی کته ظالم میں تا مظلوم جوڑی اور قبل مظلوم دے ظالم جوڑی یضربون به الناس طاقت دے ورسا خلق پہ وخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جہنمیان دی پیشنگوئی ورکڑے چه دا جہنمیان دی اے خلقو چې ظلم کوي ظلم نه شریعت منع کړي دویم قسم خلق ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات دویم قسم هغه زنانه دي نساء چې وي به زنانه کاسیاتن جامع بے اغسطی وی عاریات بیابم لگڑی وی کپڑے بے اچھولی بیابم لگڑی وی
د دې به مخکې علما او محدثینو معنی مختلفې کولې چې جنګي به یې اچولي صرف دام شته اوس د هر څه به ښکاره کړي وو خو بعضې اندامونه بدرنګ دي ځکه یې پټوي که دا خبره نه وه دیم ښکاره کول یو معنی خو علماو دا کړې ده چې څه ځایونه به یې پټ کړي وي هغه هم دې دپاره چې ډولو زینت ورکې نه اوس دې وخت کې مونږ چې سوچ وکړو نو عامې زنانه که دا کم چې بازارونو کې ګرځي نساء کاسیات عاریات جامې اغوستې وي بیا هم بربنډې وي ګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کما پیشنګویي مخکې ورکړې وه نن دې امت کې موجوده ده داسې هم نه چې ښه علامه ده وایي جهنم ته به ځي دا بې بردګي ده کاسیات عاریات بعض علما د عاریات معنی دا کړې ده چې ناشکر به وي ځکه ښځو کې ناشکري ماده ډېره ده بعضو کورونو کې جګړې وي د ښځې او د خاوند اصل وجه دا ده چې خاوند د ښځې طبیعت نه دی پیژندلی بعضې سړو دا ګمان دی چې زه به څه روړم ښځو له به روړم او ښځې به شکر وباسي او بس زما به مزي چې زه دا هم شکر ګزار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته فطرت ښودلی دی چې ښځې وپېژنئ چې ودې پېژنده بیا به د جګړې نه جوړېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو احسنت الى احداهن دهرا اے خلقو تاسو کې یو تن د هغې سره ټول عمر ښه کوي ټول عمر ور سره ښه کوي بیا تانا یو بدي صحیح کی په یوه خبره درنه ناراضه شي نو څه درته وایي ما رأیت فیک خیرا قط اے سړیا ما خو تا کې چرته خیر نه دی کتلی ټول عمر په جنګونو کې زه دلته بچي مې لوی کل دې ځای ته راورسېدمه دا به درته وایي هر چاته یې وایي خو د چا خبره څوک حل وایي څوک نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ښځې طبیعت ښودلی دی چې دا به کوي داسې نو چې سړی د دین نه خبر وي او ښځه ورته داسې ووایي خو هغې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره رایاده شي چې دا ده داسې جګړه به نه جوړېږي او چې ساده سړی وي بېلمازه وي چېرته جومات کې وخت نه وي تېر کړی هغه وایي که بس ماته کنسل یې وکړې دا خو د دې زوړ عادت دی د هر چا خپل عادت وي بهر صورت د ښځو فطرت کې دا خبره اچولې شوې ده ناشکري وایي حدیث کې چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نساء کاسیات عاریات یعنی لغړی به وي د شکر نه به لغړی وي ناشکري به کوي شکر جامه به پې نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي رؤوسهن کاسنمة البخت المائلہ اے خلقو دا سرونه به داسې جوړ کړي وي لکه پشان د اوښ د کوهان د اوښ کوهان راوتې بره هغوی به همدلته دا ویښته راجمع کړي وي شته داسې ښځې دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنم پیشنګویي ورکړې ده ښځو له پکار دي چې داسې صورت نه اختیاروي ها د خاوند مخې ته اختیارولی شي خو دوی خو چې بهر روځي خاوند دپاره نه بلکې نور چا دپاره ځکه د جهنم وعید ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم سناو کړی که خاوند دپاره وی بیا خو شریعت یې حوصله افزایي کوي شریعت ورله یو مرتبه بیانوي
خدا بل چا د پاره حدیث کې راځي ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما یو خزا چه باہر روتا و عطر لگولیو لیجدو ریحها چه خلق میں دا خوشبو وینی او خلق متاثر اگم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرنگی باحیا انسان دا سے شخصیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمائیلیو چھ متا وجدتنی فحاشا اے عائشہ تا چرت زب پا فحاشی یعنی پا سخت زبان باندے قتل ہے خودل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتسانیہ ویلے دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے فحاشی متعلق مونگتا پیشنگوئی را کردے دا چھ آخر وقت کے بدا سے زنانہ روزی. بل حدیث کے راضی ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اشرات الساعہ دا قیامت دا علاماتو ندا علامدا ان یحضر الفحش والتفاحش چه ظاہر بشی پا خلقو کے فحش فحاشی والتفاحش او یو بل نمخ کی کېدل تفاحش هم راغلی دی تفاحش هم راغلی دی یو عام عریانی به زیات شي عام هر څوک به داسې جامې کوي چې بس د خلکو رواج به جوړ شوی. والتفحش معنا د تکلف ورکې پرته ده چې ځان به سینګاروي ځان به فحاشۍ غوندې جوړوي ښځه داسې وقت برازي یعنی توجه به دیته وي مانور کې د توجه د تکلف پراته ده داسې نه چې صرف معاشره به خرابوي دا د معاشرې مطابق به روانوي بلکې ځان به نورم فحاشۍ ته ورچي تکلف معنا پراته نوې جوړې به ورچي یو عادت چې جوړو کی بل عادت نه اچي او بل روایت کی دی و تفاحش تفاحش دام فحاشی تا ہوئی خمانور کے دا مقابلہ پرتا دا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو زنانا با فحاشی کے دا بلے زنانا سر مقابلہ کئی تا دس جامع واچولے تا نظر نور ام دا فحاشی جامع آچو مقابلہ با کئی پا دی چینلو کی مقابلی وی د فحاشی کما زنانه چه دیر بی حیا یا دیر بی حیا خزی راولی آگا چینلو مخکیسی مقابلی وی والتفاحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کما پیشنگوی ورکڑی دا آغا رنگے مونگ پا دے امت کی گورو چے دا یو بل سرا مقابلہ کمپیٹیشن چور دو یو بل نمخ کی کېدل دا زنانو لباس زا پا خزی دی زور نه چلی پا لور دیم زور نه چلی بازی معشومانو لباس چتا سو گو رئی حیران بشئی مونگ تو استاز خبر کولا وی زما خزا یو ڈاکٹر کور تورلا سہر وقت بیمار ہو نوی دا ڈاکٹر لور تلاس کلا نوی پنسے دومره تنگی وی چه آغا معشومی خپوت گوتی واچا ولا ہو بے پنسا اچا ولا وی چه پلار ورطاو کتا حیا ورلا نوی پلار ورطوی بیٹی شلوار کو ذرا کل چھوڑ دیا کرونا دا پرتوک لکلاو پرے دا کنا ویا معشوم ما مخ کے نا جواب ورکی چھے دنیا کہاں پہنچ گئی ہو دنیا چرتا ہو رسی دا ہوتا سکے زمونگا استاد دیر عجیبہ خبر ہو کڑا وی
क्या दुनिया तुम्हारी शलवार में आकर तुम्हारी शलवार तंग हो गई? वही दा दुनिया स्था परतुक तराले चे परतुकी दला तंग खड़े दे दुनिया तरक्की होगा कना दुनिया तरक्की कई परतुकू ने चुगुना खड़े दा चदारा तंगे बाहर सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गुयू वर खड़े दा चे मुकाबला बवी स्कूलों के मुकाबली द फहाशी बाजे तशरी सड़े कवले हमने शो ख्यार खलक पे खपुएगी। बल रिवायत के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मिन अशरातिस साआ द क़यामत द अलामातुना यो अलामदादा अन यक्सुरन निसा च ज़नाना बा डेरे ज़्यातिशी और दुमरा बज़्यातिशी हत्ता यकून लिखमसीन इम्राअतन तरदेचे द 500 खजो द पासा भयो सड़े कफिलवी 500 खजे बपयो कूर की यो वे सड़े किफालत के नुची कफिली यो वी और 500 खजवी नु गुनाहुनु के बना मुब्तला की फहाशी के बना मुब्तला की द खजो ज़ियात वाले दा खुद फहाशी ता लार कुला वल्दी बाजारून की वली फहाशी दा सड़ी कई ना खजे वर्गली दी बाजारून मुज़य्यन कड़ी दी खिस्ता कड़ी दी दा खलक चे बाजारून तड़ेर जोर कई ओ खुशहाली की दादे दा पारा ने चाल तक खशीजुन मिलावेगी आगा दे दा पारा चे फहाशी तरफ तजूरू की प्रॉपर्टी बमख के चढ़ो का वाला उस खजर आयशी चे तकसीम हो रहा है तकसीम ना खलक दे प्रॉपर्टो तन गुरी बल से तगूरी और दा खजे दे दा पारा रा उस्तीवी चे दा खलक जान ना मुतासिर की दे तरफ तराइश दा दा फहाशी लारी दी साबुन रोचत का पागे ब तस्वीरी द जनाना बगैर द तस्वीर द जनाना ना तम माला साबुन नशे खिंचते दुम्र ब फहाशी ज़्यातिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे कम पेशनगुई वर कड़वा चे द 500 खज यो कफिल बे पकोर के मतलब दादे चे नारीना ब कम पैदा कीगी और जनाना ब ढेर पैदा कीगी नबिया बे आखिर वक़्त की कसरत ढेर ज़्यादा तो चवर से बाजी बाजारून होता वाकई यो सड़े यू वर के ओ 500 वर के खिसी लाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशनगुई हुआ बाजी मुहद्दिसीनो माना करे दा चे यो सड़े ओ 500 खजे मतलब दादे चे यो सड़ी बा द 500 खजो सर ताल्लुक द फहाशी याराने मिसाल के तौर पर यो मोबाइल के बाद दागे द 500 जिनको नंबरू नवी यो सब यारानवी बल सब यारानवी कदे वक़्त की पूरे नहीं पूरा नुखल को 25 रसूली 30 तबे रसूली के देश बाजी दफ्तरून वाला या बाजी गट गट डॉक्टरान अगुई तकरीबन हद रसवले दे सहदा पोरे तिशरी ते अजद निश्ता खलकुम प दुनिया केश्ता देखिए इस खबर ना दा खुद क़यामत अलामात प बाजू इदारों की पूरे दी दबाज इदारे चे तरक्की कई प जनाना बांधे कई हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई च जमा उम्मत ता नुकसान देश है दा जनाना दा च खजे नुकसान दे दे च दा ज़्यादा शी नु नुकसानू बदी न ज़्यादा की नुकसानू बम दी ज़्यादा की बाजू मुहद्दिसीनो यो वाक़या पेश करे द तुर्क द बादशाह चे अगे तकरीबन 55 कसो खजो सरा निकाह करे वा द तुर्क बादशाह वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम पेशनगुई वर करे वा चे द 500 खजो द पास अब यो तनवी मतलब दादे चे यो तन बद 500 खजो सरा निकाह करी शरीयत के नाजायज दी वाक़द शरीयत से कम वाड़े रहे नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पेशनगुईम तर सहदा पोरे शवेदा बल अलामत क़यामत द फहाशी मुतालिक
دا اوس چې مونږ کم علامې بیانو د قیامت دا ټولې د فحاشۍ متعلق علامې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علاماتنا دا علامه ده چې ویظهر الزنا، زنا به ډېره شي، زنا به ډېره شي. او زنا ولې به ډېرېږي؟ وجه بل حدیث کې ښودلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یستحلون الحر والحریر، خلق بزنا هم جائز گنی، والحریر ریخم اچول به هم جائز گنی، شراب هم جائز گنی، والخمور. دا زنا چې ام کیږي دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا به خلق حلال گنی چې دا خو جایز دي. چا ویلی چې دا منع دي؟ زنا به جایز گنی. یوټیوب کې چې سرچ کې دا سے ډېر هغه خلق به درته میلاو شي چې هغوی باقاعده دلایل وایي چې دا جایز ده. شیعگان حضرات خو جایز گنی. دا څومره فحاشي چې مونږ ته ښکاري شیعگانو سره چې د رابطه راشي په هغوی کې دا فحاشي ډېره زیاته ده، حد ته رسېدلې ده. ولې هغوی کې متعه ده، متعه اسلام کې ناروا ده، خو هغوی څه کوي؟ بس یو میاشت دپاره ښځې له پیسې ورکړي چې تاله 1,00,000 روپۍ در کوم یو میاشته پورې زما ښځه. دا زنا ده، شریعت کې دا زنا ده او دا په شیعګانو کې اخته ده. نو دا خو اسم عامه ده، هغوی خو یې اسم حلاله ګڼي. مسلمان به پې باقاعده دلایل وایي چې دا خو جایز کار دی، دا خو د الله نعمتونه دي. باقاعده انټرویو ده، هغې کې یو صحفي وایي چې دا خو د الله نعمتونه دي. یستحلون الحر والحریر، دا د کافرو متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایي، مسلمانو متعلق دا وایي چې هغوی به جایز ګڼي. او دغه رنګې گانے بجانے به جایز گنی. حدیث دے د رسول الله صلی الله علیه وسلم گانے بجانے به هم جایز گنی. د پاکستان یو لیډر دی، هغې کلم کله دا خبره کړې ده، وایي ولې پښتانه ډمان نه دي څه؟ ګوره ډمتوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مسلمان به جایز ګڼي. وکی باقاعده په فخر سره وایي یو ځل نه چې خطا شوی دی، قصدن عمدن او د مولیانو د قصده دا خبره کوي. ته وایې دا دین مولیانو جوړ کړی دی؟ دا خو د الله خبرې دي او د الله د رسول خبرې دي، د مولا ورکې څومه ده. خو هغه باقاعده دلایل په دې خبره وایي چې ولې دا پښتانه څه ډمان نه دي. یاد ولرو پښتانه کچري دین وي ورکې غیرتي خلک دي، بیا صفتونه کوه چې څومره یې کې. او که دین ورکې نه وي که نه، نه دا مه وایه چې دا پښتون دی، دا غټ بې غیرته سړی دی، دین ورکې نشته. اصل خبره د دین ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري خطبه کې مونږ ته هم دغه پیغام پرېښی چې خلکو عربي به په عجمي فخر نه کوي، عجمي به په عربي فخر نه کوي، سپین به په تور نه کوي. دا فخرونه پرېږدئ یا خلکو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی کچرې دین دې مخکې بونځي، نسب تا نشي مخکې کولی. چې د دین د وجې نه ته مخکې نه شې، د نسب د وجې نه ستا مخکې کېدل ناممکن دي. بلال حبشي څوک و؟ مالدارو، غریب انسان، خستو، بدرنگ شخصیت، خو دې باوجود نن یې نوم ژوندی دی او خلک چې د هغې نوم اخلي په احترام یې اخلي چې رضي الله عنه ورضو عنه. الله تم راضي دی او دی د رب نم راضي دی چې رب هم دغه رنګې په کار وه، څرنګې چې ما ته د معافۍ اعلان دی. علامہ اقبال مرحوم فرمائی یہ کس کا عشق فام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. دا چا فیض دے، یہ کس کا فیض عام ہے،
رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. دا د چا برکت ده؟ دا د څه شي برکت ده خلکو؟ دا څه برکات دي چې روم فنا شو او حبشي تک تور بلال اوس هم ژوندی دی رضی الله عنه. ته به پرون تیر شوی دی مونږ یې داسې پیژنو. بهر صورت نسب تا نشي مخکې کولی. پښتو څه ته وایي چې ایمان درکې نه وي، اصل شي ایمان دی. خلکو پښتون نه سم رب جوړ کړی دی. پښتون چې پښتون دی په غیرت او په ایمان پښتون دی، چې دا ته لرې کې پښتون کې څه شی دی؟ بت د سرو زرو کې انسان نه دی. خبره ختمه. زه به هر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې زنا به هم جایز ګڼي، ګانې بجانې به هم جایز ګڼي، او باقاعده تاسو چینل یې وګورئ په هغې کې فخر سره وایي چې دا خبرې جایزې دي. به هر صورت مخکې خبرې نه کوو، وقت مختصر دی. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم بله پیشنګویي ورکړې د قیامت د علاماتو چې داسې وخت به زما په امت راځي او فحاشي به دومره مخکې کېږي حتی یقوم الرجل الی المرأة فیفترشها فی الطریق. داسې وخت به زما په امت راځي چې سړی به ښځې سره جما کوي په لاره باندې په ډاګه. فیفترشها فی الطریق، په لاره کې به ورته دا ټول علامې نن موجودې دي. ټیک شو دې ملک به نه وي بل ملک به وي، خو دې امت په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي چې خلک خو به منې کول کوي چې خلکو دا کار مه کوه، څوک به د نیکۍ طرف ته حکم کوي. په هغه وخت کې به بهترین انسان کم یو وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیکون خیارهم، اے خلقو په هغه وخت کې به بهترین انسان هغه وي من یقول چې څوک به هغه زانی ښځې ته او زانی سړي ته به وایي لو واریتها وراء هذا الحائط، اے پکار وا چې تا لږ پټ دا کار کړی وی. دا به ورکې نر سړی دی، اوس هم د زنا اړي کولاوي دي. ته ورته ورشه داسې ورته ووایه چې جي دلته مه کوه هلته وکړه چې ستا څه انجام جوړېږي، ته ګرفتارېږي. بهترین بهادر انسان به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت کې هغه وي چې هغه زانیانو ته وایي چې جي لږ سیډ ته خیر دی لاره ده، دا به ورکې ډېر بهترین انساني. خیارهم، خیار د اسم تفضیل صیغه ده، ډېر بهترین انسان. اے حقیقت دا دی مخکې به کلو کې اکثر خلک نیکانو، یو به ورکې چېرته شرابي یا بدکار و ټولو خلکو به پیژندو چې دا سړی نه دی. اوس خبره الټه شوې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې دي. په ټول کلي کې ته به داسې یو تن نشي پیدا کولی چې زه ورته ووایم چې لږ دعا وکړه چې رب یې قبوله کړي. ښه خلکو پسې به ګرځې چې ښه خلک به چېرته میلاویږي. خپل به د خپلو دشمنان پردي خو لا پرېږده. الہی ابرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی ابرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض بظاہر دوستانہ ہے. آغا وقت دے زړونه م ډک دي د یو بل ته، مخامخ جی جان سلام و دعا. ښه سړی اوس مونږ کې پیدا کول دا ډېر مشکل کار دی. هغه خلک چې د امت اصلاح کوي علما خلک، د هغوی زړونه تور شوي دي، د هغوی کردار سپک شوی دی. نو د هغه خلکو نه به څه ګیله وکړي چې 24 ګنټو په فحشو کې مبتلا دي، هغوی نه به څه ګیلې وکړي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې دي. امت هم په هغه ترتیب روان دی څرنګه چې کافرانو عادات دي داسې نن د مسلمانانو طریقې دي. کفار د فحشۍ لارې کولاوئ، زمونږ د برای نام مسلمانان حکمرانان دویم د فحشۍ لارې کولاوئ. 23 مارچ دی که کم یو دی په هغې کې زنانه راوځي
دا د قیامت علامه دی. اوسه پورې دا غوبل نه و، اوس به هر 23 مارچ له دا غوبل ګورئ. او داسې هم نه چې چېرته لیونی وي، ښه تعلیم یافته چې ځان ته وایي، ښه هوښیار یې، او راوبځي وایي چې ما له خپل حق په کار دی، دا څېړي مونږ له خپل حق نه راکړي. دی حق څه ته وایي نو؟ حالانکه شریعت دوی ته څومره لویه مرتبه ورکړې چې ته کور کې کېنه، خپل نظر حفاظت کوا، د خپل فرج حفاظت کوا، تا ته به سړی بازار نه تیار روډي ته به پخې، دا ستا اکرام دی. هغوی کې نایان نایان، بس بیا به مسلمانان ښځې نایتوب شروع کوي. هغوی کې خو هر یو شی شته، خو مسلمانان د هغوی په نقش قدم روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ورکړې وه، لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل. اے خلقو، تاسو به د کفارو په تورو طریقې باندې داسې روان شئ، داسې برابر برابر بر روان یې لکه دوه بوټان چې یو شان وي، په هغې کې اونچ نیچ نه دواړه برابري. تاسو او د کافرو په درمیان کې به هیڅ فرق نه وي. تاسو به صرف کلمه توحید ویلی وي او هغوی به کلمه د توحید نه وي ویلي، بس په دې به هم امتیازي. نور به شی یو، هغې به هم ګیره والي، تا به هم ګیره والي، هغې به هم پینټ پتلون، تا به هم اچولي، هغې به هم څه ځایونو کې شلولي، تا به هم شلولي، په هغې به هم دین بد لګي، په تا به هم دین بد لګي. اب هم د قرآن دشمني کوي، مه لګوه، دا مولیان اوس کار شوي دي. هلکه خو چې نه او ریاسې خو دې لګېدلی که نه، تا نه څه خوري، خو په هغې به هم بد لګي او په تا به هم بد لګي. بلکې زه دا خبره کوم، والله کفار راوله او ښایسته اواز کې ورته قرآن ووایه، په هغوی هم اثر کوي، خو په بعضو خلکو نه کوي چې کلمې ویلي. قرآن مونږ باندې اثر نه کوي. قرآن به در باندې څه اثر وکړي چې تا لس ګناهونه اوس هم په زړه راغېشتي، مونځ ته ولاړ او د ګناهونو سوچ کې. کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال. لوگ نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. ډېر عجیبه خبره کړې، او یو د ګناه جستجو جذبه څومره زیاته شوې ده او څومره عجیبه ده. وایي خلک مونځ هم دې وجې نه جلدي کوي چې زر بیا ګناه له ورشم. دا زمونږ د دې دور د مسلمانانو حالت دی. دا زمانه نه ده خرابه، ما ورته ټیک خلک نه یو. زر مونږ څه کوو؟ په زمانې پسې خبره وتړو. مړه دا زمانه داسې ده، حدیث کې راځي زمانې ته کنځلې مه کوه، لا تصبوا الدهر وانا الدهر. الله وایي زه زمانه یم چې زمانې ته کنځلې ونه کړي. مطلب دا زمانه ما پیدا کړې ده، زمانې دې کې څه قصور دی، تا کې کمی دی. نور هماغه رنګې راخیږي، هماغه رنګې غورځېږي، هماغه رنګې الله دی، هماغه رنګې اسمانونه دي، هماغه رنګې یخني او ګرمي راځي، هماغه رنګې ټول احوال دي. ما او تا بدل شوي یو. دا بې برکتي چې ده، ټیک شو د قیامت علامات دي، خو دا ما او تا بې برکتي پیدا کړې ده. زه به هر صورت دا د قیامت علامات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فحاشي به زیاته شي. بل حدیث کې راځي اذا ظهرت القینات والمعازف. اے زما امتا، گانو بجانو والا با پیداشی او اسباب دا گانو بجانو والا با پیداشی خکار بشی. مخی با چرتا یو رباب چرتا کلی کی پروت ہوس با ہر چا سے رغگی. بلکہ یو لیڈر دام ویلی دی چراشی زدر تا ڈم توب چل خیب دی کسی دی ہوئی. دا پی دو پختونو کلچر دے. پختون الحمدللہ ڈم ندے چی مسلمان وی. زبا ہر صورت دا ہر چا خپل یو نظریه دا څوک سوئی څوک سوئی. دغه رنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې آخر زمانہ کې با ہم جنس پرستی شروع شي. ہم جنس پرستی
هم جنس پرستی مطلب دا دے الگ بد الگ نه فائدہ لی او زنانه بد زنانه نه فائدہ اخلي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشن گوئی وا. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم دور کې خبرې کوله اډیر پاک دامن دورو دا د چا تصور کې نه راتله. دا خبره د چا تصور کې ما نه راتله. ابو بکر صدیق و عمر فاروق و بلال حبشی و عثمان غنی و چې حیادار خلقو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بد عثمان نه حیا کوله. هغه شخصیات موجود حدیث کې راځي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ابو بکر صدیق راله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې ناسو نو کور کې سړی هر رنګ کینی نو لګ دا پینسی اوچته دا پندې ښکارې دی. وی پدې کې عمر فاروق ور وټکولو ځکه دا غیلورم د رسول الله په کور کې و صلی الله علیه وسلم اجازه ورته شورالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کیفیت کې ډډه وهله دا پینسه لګ اوچته دا پدې کې ور وټکې دوی څوک دې ته پوښتنه وکړي د زومو ویل شول چې عثمان دې ویلا ورته اجازه مکوا ځان خبرابر کو صادر پارڅ واچولو بیا ورته عثمان راش. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بات کے مرتوی لے دا اللہ رسولہ ابو بکر نے دی دمرا حیاؤنا کا دا عمر نے دی دمرا حیاؤنا کا عثمان چرا لے دیر غٹا حیا دیتے ہو کا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتصو فرمائل الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ زدہ حقا شخصیت نا حیا ولی نکوم چکم شخصیت نا دا اسمان ملائکو مایا کئی. دا سے حیادار خلقو آغا وقت کے دا سے خلقو او دا کمی خبر چی کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ہم جنس پرستی بشورو شی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے وقت آخر وقت پیشن گویانے ورکے ولی رشتینی شخصیت دے او دا خبر دا زان نہ کئی اللہ ورطا دا چی وائی چی دا سے وقت برعزیز تا پا امت باندی. بہر صورت وقتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء حدیث کی رضی سڑے با پسڑی اکتفا کئی زنانہ با پسنانہ اکتفا کئی دا سے بزما پا امت رضی. بعضی نورم دا سے پیشن گویانی دی چھ مونگے تعبیر نشو کولے چھ بیانی کو نو دے وجہ نمونگ تے در کناری کو آغا الفاظ مونگ سر نشتا چھ بیانی کو وہ الفاظ نہ مل سکے مونگ سا آغا الفاظ نشتا چھ پا آغا الفاظ سر متعبیرو کو دام را عجیب خبر ہے. آخر داولی بکی گی یو عالم ناشنا خبر کرے دا دا دی خود سوچے گی کنا چھ فحشی زیادی گی دا موبائل بزیادی شی و دا بزیادی شی دا رازی خدا کی گی باولی اکثر دا ولی حیا با دا خلقو ختمش. اصل وجہ علماء داوی چھ حرام بے پا گیڑا کی پراتے ہیں سڑی کی چھ حیا رازی دا حلال مال دا وجہ نرازی واللہ تا پا گیڑا کے حرام واچوا اور کتمان حیادار شوی دا گزو دا میدان نکے گے سمر چھ دے مال پاکو دمر بدر کی دمر حیاوی لکا پشان دا زنانا سترگی بدی ٹیٹی حیا بدر سی خبر بچا سنشے گوالے نن با تم اشون سر خبر ہونا کہ ولی پا حرام لوی شوی دے مون پچا فتوی نہ لگو عام خبر کو دار چا خپل کار دے حرام بزیاد شی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ زما پا امت بعد سے زمان رازی آخر وقت کے لا يُبَالِ الْمَرْءُ چسڑے بدا پروان کے بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام. دسے زمانہ با زمان پا امت راشی چاقب جیب تا پیسے اچے خدا بنوئی چھ دادا حلالو دیو کدا حرامو صرف بجیب ڈکئی او کا حرام ورکے ست تجویز بدر تا پیش کی چی جی دا خو جائز دی چاویلی چنار آوائی دی دازے چھ منڈے تڑلے وہاں جائز کئی در تا او کبیام چاہتا نے جائز کی طریقہ در تا خیب حرام مال کا در تا نے جائز کی بازی ملالا ورشا و خرچہ پہ ہوکا
अब درته وي دا خو جایز دي. ډیر سودونه مولیانو حلال کړي دي زموږ په معاشرو کې روان دي. الکه دا خو مسلمان دی جی فلانی مولا فتوا ورکړي او مولیان برای نام مولیان. بعضې خلک اکثر زه دا خبره کوم مونږ به پې خفه کېږو نه د چا خبره وي خپلو کېږو خفه کېږو به نه. زمونږ ستاسو به هر صورت بس دا بعضې خبرې چې سړی نه کوي ښه ده خو حرام مال به ډېر خلک جیبونو ته اچوي خو که نه مولیان شته. هر سورګلی شاګل نه دی. هر مولا دی ته نه وایي چې په منبر ولاړي ته به ګورې چې دا مولا دی او که نه دی. ته به ګورې دا دینداره دی او که نه دی. دی هر څه ته به ګورې. یو طرف ته وایي موږ نه حق ورک شوی دی د چا ومنو نو چې حق در نه روک شوی دی نو ته یو کس پسې ولاړې وګرځه که نه. حق چې سړي نه روک وي ګرځي منډې وایي چې کور ته راشې او ښځه درته وایي چې دا بنګړی رانه په دې ویڼۍ کې پرېوتی دی ته به څه کوې زر به دستانې به هم نه اچې ویڼۍ کې به لاس وی ولې سره زر در نه روک دي او ستا ورسه قدر دی. که تا د حق پسې ګرځېدې او حق د نه روک وی چې کم مولا سره دی مولیانو پسې به دې منډې والې بیمار چې ډاکټرانو پسې منډه وی چې په دې ټیک نه شي لا دې د هغې ډوز یو دوه ورځې نه وي خوړلي چې بل ډاکټر پسې منډه وی ورې غم دی د نفس در سره غم دی د جسم در سره. د دین مولانا صاحب ای به غټ عالم یا وی به قاری مولانا صاحب نه قاری پیژنو نه مولا پیژنو نه مفتی پیژنو نه شیخ صاحب پیژنو بس اورېدلي م دي ړندو کاته ده. مونږ ته دا خبرې کول چېرې چې مونږ حق پسې ګرځو دا دروغې خبرې دي. که دا رښتینې خبره وی په کار دی مونږ حق تلاش کړی وی چې حق به چا سره وي دا کمې خبرې حق دي. زه به هر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آخره زمانه کې به خلک جیب ته مال راوړي دا به نه ګوري چې حلالې دي که حرامې دي. دا به زما د امت حال وي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ورکړې. به هر صورت تاسو نور علامې شته چې د فحاشۍ متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې ورکړي دي. به هر صورت دا مونږ چې بیان کې دې غرض باندې چې مونږ تاسو د هر چا اولاد دی کور کې زنانه دي خپل وس مطابق په هغوی زور وکوي چې هغوی د فحاشۍ لباس وانه چي لوریانې د فحاشۍ لباس ور وانه چي. دا زمونږ معاشره مونږ تاسو آبادوو به مونږ تاسو به خرابوو. الله دې په دې خبرو مونږ تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.